دې ځای کې حلال کړی دی، دلته کې مړ کړی دی، بیا دلته یې راښکلی دی په دې ځای کې. تاسو دا کتی شئ دې ځای کې مړ کړی دی، بیا دې پټي کې دا دی بسم الله الرحمن الرحیم. په خیبر پښتونخوا پېښور کې یو دومره غټه واقعه شوې ده چې تاسو د هغې تصور هم نشئ کولی. یو ښکلی سټوډنټ چې هغه اف ایس یو کا 19 کاله تقریبا د هغه عمر و، پلار یې اف سی نه ریټایر و، فوجي و، او دې نه علاوه بیا هم یو بل جاب یې هم کولو، ډېره شریف کورنۍ. او ویل کېږي دا چې دا هلک چې نو دا ډېر زیات په دې علاقه کې مونځګزاره، پلار سره به جومات ته تلو، یو شریف انسان. او کله چې سبق وی نو هغه ورور یې دا خبره وکړه چې ده وی چې یاره زه اډمیشن کوم او دته د پیسو کمی و، نو دې ثوابۍ ته لاړو چې زما په رور باندې پیسې رانشي، او هلته یې مزدوري وکړه او راغو خپل فیس یې جمع کړو چې زه د معاشرې دپاره څه وکړم. ورور یې وی چې زما خواهش و چې دی به زه پولیس ته لیږم. دا تاسو دا ځای ګورئ، په دې ځای دا د دې دغلته کورونه دي، د کورونو نه یې راوستي دی په دغې پټي کې. دا خلک وایي چې دغې پټي کې د هغه څادر او د هغه پیزار پروت و، دې ځای کې حلال کړی دی، او دومره بې دردۍ سره یې حلال کړی دی چې هغه هم ځان له یو ډېر غټ لکه د انسانیت هغه تذلیل دی. دلته کې مړ کړی دی، بیا دلته یې راښکلی دی په دې ځای کې. تاسو دا کتی شئ دې ځای کې مړ کړی دی، بیا دې پټي کې دا دی راښکلی دی، بیا دلته راوړی دی دې ځای ته، او بیا دلته یې ورسره دا کړی دی چې د هغه غوږونه، د هغه مخ، هغه ډانچه وه، هغه نه دا څرمن یې ټوله لرې کړې وه. اوس پکې دلته کې د کس خبره وکړه چې ړی یې ترې لرې کړی و. لکه زه په دې باندې حیران یم چې آخر دا مونږ معاشره کوم طرف ته روانه ده. خپل د بچو حفاظت به اوس څوک کوي په یو ریاست کې؟ یو دومره شریف کورنۍ، یو دومره ښکلی ځوان، یو داسې ځوان چې هغه یې چا سره بد نه دي کړی، پلار یې سرکاري نوکر، ترې سرکاري نوکر، رور یې چې دی نو یو بهر سعودي کې یا دوبۍ کې، او بل رور یې دلته کې د ایسیګانو فریجونو میکانیک، او صرف د خپل جون او جومات او سبق، نه چا سره یارانه، نه چا سره تعلق. او هغه ماشوم په دې ملک کې سیف نه دی، نو دا نور به چا څه خبره وي. تاسو ټولو ته دا یو ریکوست، دلته په دې علاقه کې اوس یو خوف او حراس دی، څوک د شپې روزي نه. نن د دې ماشوم درېیمه ده، الله پاک دې وبخښي، هغه خو شهید دی، خو د هغه شاته ډېر زیات سوالات دا پرېږدي چې لکه آخر دومره حیوانیت زموږ په معاشره کې دا څوک کولی شي. تاسو ټولو ته هم دا یو ریکوست دی، دې وخت کې پولیس لګیا دی، انویسټیګیشن کوي، کوشش دا دی چې دا خلک ګرفتار شي. دې ماشوم دپاره اواز اوچت کړئ چې د دې قاتلانو ته سخت نه سخت سزا میلو شي. مهرباني.